بس تا ډېره مننه، شکریا بھائی چې زمونږ د غریبانو موجود آوازونه اوري. او بل دا د غریبۍ وړ لاسۍ وروره، کله پانچې او کله چرګان او کله یو شی د شپې سیخان خرڅو خبر ډنډه خبر آبر بس خره مړه گزاره پکې کېږي، ټایم پکې پاس کوو. بس 1500 2000 هم پاتې شي، قسمت خبره ده. نه بس صرف دغه مازدیګر دانه ثبات لګاو. روزه راوس کنه بوزه کې راسه نه، صرف روزه کې را کار کوم. بوزه کې بس سیخان میخان خرڅوي، سیخان خبر آبر. نو بس هغې ته دا هم چې کار روزګار نه کوي، مونځ اودس خو دې کوي که نه، جومات لري ځي، تراویح دې کوي، ناست دي، ختمونه دې کوي، شپې دې کړي. دا یوه میاشت د بخانې ده، د دې نه ګوره بغیر بیا بخانۍ نشته دی ګوره. دغه څو ورځې 10-20 ورځې پاتې دي، ښه په خوشحالۍ دي ځي. او موږ هم دا روانې اوس ټول په جواب موضوع جمع ده انشاءالله. صحیح داسې به کوو که نه. او بېروزګارانو ته مې دغه اجازت دی وروره، خپل مونځ اودس کوئ، رزق آسماني دی، درکوی به یې انشاءالله درکوی به یې. زما نوم کلیم دی، زه د دې مونډه یم او بس دې چاټ کې مونډه اوسېدونکی یم. بس دې چاټ کې کله 800 پاتې شي، کله 1000 روپۍ پاتې شي، د قسمت شی دی. دې کې کیلۍ، مڼۍ پکې، امروتي پکې، وسکي، پیستۍ پکې، بادامي پکې، غوزان دي پکې، وسکي دي پکې، ماسته دي پکې. دغه روزه کې جوړو، بوزه کې بیا نه چلیږي د روزې نه بغیر. بس روزې نه پس بیا څه کوي، او کار مار به نه. بس دغه روزه کې ورونه بار دي، هغه غریبانان دغه کوي. نو هغو ته دا میسج دی چې بھائی رمضان کې د کار وکړي، ماسته دې خرڅ کړي، چاټ دې خرڅ کړي، چټنیانې دې خرڅې کړي. هسې ګرځېدو نه خو څه نه جوړېږي، څو پورې به هسې ګرځي. خامخا چې بېروزګارې غلاګانې به کوي، او چې روزګار موزګار کوي، د غلاګانو په ځای د ځان له چکني خرڅوي، د 10 دې خرڅوي، 20 دې خرڅوي، چکني دې خرڅوي. د ټول چا د ویتال نه 2000 2500 قسمت شی